کوم ځای دی؟ پنځم نمبر وجه لري په دې کې زه او لأنه انما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره. خان مصنف علیہ رحمت فرمای دی ته علم الکلام زکوي چې کوم مباحثه معلم او متعلم کوي. مباحثه معلم او متعلم کوي دا په اوړېدلو راوړېدلو د کلام سره. دا کلام پکې د جانبین نوي، دا کلام پکې د چا نوي؟ هم د معلم له طرف نوي او هم د متعلم د طرف نوي او هم د سائل له طرف نوي او هم د مجیب له طرف نروي. نو لکه په دې کې دا مکالمه د دواړو جانبینو د طرف نوي، نو مکالمه کې کلام دی کنه، دا کلام پکې ډېر اهم دی چې اهم دی. نو د دې د وجه نه دی ته علم الکلام وایي. څه ورته وایي؟ علم الکلام. دا سویمه وجه شوه. او لأنه یا تحقیق سره هدا علم الکلام علم العقائد انما يتحقق تحقیق سره دا ثابتیږي بالمباحثه ومباحثه سره و اداره الكلام او پوړېدلو راوړېدلو د کلام سره من الجانبین د دواړو جانبونو نه چې معلم او متعلم دی او سائل او مجیب دی. وغيره یا د نور خلق سره دا خبره طریقې نو قد يتحقق بمطالعه الكتب والتامل چې تحقیق سره کله کله دا ثابتېږي په مطالعه د کتابونو سره او د تامل سوچ. دا کله کله په دغه سره ثابتېږي او نور خو چې دا حاصلېږي په دې جانبینو د کلام سره چې یو بل سره کوم کلام او خبره طریقېږي. نو دا کلام پکې ډېر اهم دی چې اهم دی نو ځکه دی علم العقائد تنوم د سکی خستلو علم الکلام او ترکی خستلو. او یا لکه شپږم نمبر وجه دا علم الکلام دا اکثر د علومنا نزاعا دی او خلافا دی. الکه په علم الکلام کې ډېر زیاته نزاوی او ډېر لوی اختلافات پکې ویږي. نو دې کې ضرورت کلام ته دی چې کلام وشي د مخالفین سره، کلام وشي د چا سره پکې. په علم العقائد کې خلک ډېر اختلافات کوي چې اختلافات کوي او ډېر لوی جنگ جګړې وي. دا غي جواب د خامخا په کلام سره ورکې چې په کلام سره ورکې نو دغه د وجه نه دی علم العقائد ته علم الکلام ویلې شو. سوت ویلې شو علم الکلام ته ویلې شو. حاجی دا شویمه نمبر وجه شول راځي، دا شپږم نمبر وجه شول راځي. ولانه اکثر العلوم زکه دا اکثر د علوم نه دي نزاعا په جنگ، دا اکثر محل د جنگ جګړه د نظام مراد جنگ جګړه د دلایل او خلافا او اکثر د علوم نه پدې کې اختلاف هم وکنه نو پيشتد ابتقاره نو ډیر زیات پیښ شول ابتقاره ضرورت د علم الكلام د علم العقائد د دې ضرورت پیښ شو ال الكلام چاته کلام ذکر ته کلام مو کنه ال الكلام مع المخالفين سره د چانا مخالفين تبع کلام او جوابونه بورنه والرد عليهم او ردك عليهم پاغي باندې
هلکه نو رد بم کې کنه د سینه چې زه حکمت کوما پیش د بریلیانو سره بریلی او د پنځپیریانو سره پنځپیری او د وابیانو سره وابی پیش بخو نا په پیرقو باطلو باندې بردم کې کنه ذهن د فور رسیدلو پورا اپریشن بکې ایا ویلو زنه دیوبندی یم او نه بریلې مال دا ارتفاع د نقیزینو دا او ارتفاع د نقیزینو هو باطل ده ویو ز دیوبندی یم بل ویلې پکې بریلې یم مال دا اجتماع د نقیزینو دا او اجتماع د نقیزینو صدا باطل ده ورد علیهم رد بم کې مخالف او باطل خد په طریقې څخه پس سره طریقې سره دی رد بدی کنزل بنک حسن جان شیخ صاحب یو ځکه رحمه الله سیرت جلسه وا او یو کس چې ویل شیعه کافر شیعه کافر دا چې ویواله دی نو حسن جان شیخ صاحب طبیعت کې هنر وی وکنه اون بس شناسو ډېر لوی باطل خلکو ته ډېر لوی شکستونه ورکړي ډېر وابیان حنفیان کړي ښه په اخلاق سره راځي ناغیل ویا لکه زناورا یو پتوا دا او یو کنزل دی چې ته چې شیعه کافر دا پتوا دا صدا پتوا دا وی کنزل ندی چې ته اوس چغې چې شیعه کافر دا غتاوی ته کنزل کې لازم غوځي او بلوي درز شروع کړي دي په دې باغو کې عزت ناراضي نه پتوا دا چې شیعه کافر دي ذهن له پورا سره هغه ته په طریقې سره جواب ورکړي چې کم خالی او ذهن کسان وي چې هغه د خپللی سنیت تراوړي ذهن له پورا سره ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام علىك وما نمبر وجه دا سوما نمبر وجه وما نمبر وجه علم الكلام علم الكلام ولويا يرجد دي الدلائل د دې علم العقائد الدلائل ډیر زیات قوي دي نو د قوت الدلیل د وجنا د علم العقائد تر ویل کېږي ګویا چې دا په خپل کلام دی دومره قوت د دلیل پدې کې دی چې دا بس په خپل باندې کلام دی نور کلام ته پکې ضرورت نشته دی ځکه وته علم الكلام ویل کېږي ولأنه لقوة أدلته د دې د وجنه لانه تخصیص رهدا علم العقائد لقوه ادلته د قوت د دلایل د وجه سوار اوګرزید کانه گویا چې دا علم الكلام هو الكلام دا عین کلام دی دون ما عداه من العلوم ناغا چې ما سوا د علم الكلام نه من العلوم د علوم الشرعيونا بلکې دا اصل قوت او کلام دی خپل باندې دا نور څه ضرورت نشته هغه ګویا چې کلام دی لا کلام دی حاجی ولکه نو په نور علوم کې هم کلام شته دی دلته مصنف علی رحمت وایي چې دا په کلام کې هغه اقوا کلام دی کنه لکه خلک وایي کنه یاره وای دا اقوا د کلامین نو بس دا یو پکې کلامو دا نور بس به کل معدوم دي کنه الکه وای دی یو پکې تقریر وکړلو پیش په خبره باندې تقریرونه خوریر شي وي دا یو پکې ډیر قوي وي کنه د دې د ورنه یا لکه مسله باندې ذهن مفتی فرید صاحب وحدت الوجود کې خپل رساله نقش سلسله نقشبندیه کې ذکر کوي چې وحدت الوجود والا ویا وحدت الوجود چې د الله پاک وجود دی نور وجودونه نشتا هما او است دا ټول څومره کائنات ارس چې دین او ازدا الله جل جلاله دا د ذات نه پیزاد دی صرف الله دی
او نور سنشته دی وحدت الوجود والا وای چې دا خبره کوي نو دا انکار د وجود د ممکناتو نه دی نه ممکنات هم شته یا لکه دغه چې نسبت والی واجب تعالی ته نو دا کل معدوم دی سدي کل معدوم د معدوم دی الک مثال په تور باندې یو مجلس ته لس کسان پکې دي او په دې کې یو مشراله چې مشراله نو گویا چې دغه لس کسان وجود کل معدوم شو کنه ټول به بیا خیال به دغه مشر ساتي یا لکه پوه شول دغه شان ترجی واجب تعالی اصلي وجود دی او لحاظ د دینه ما سوا چې څومره وجودات دي دا کل عدم دي نو د دې د وجنه د وحدت الوجود وي نو لہذا هم دغه رنګ علم الکلام علم العقائد د کو نور کلام د فقه او د اصول فقه او وغیرہ وغیرہ علم الریاضی او دغه نور قصې چې کوم دي نو دغه گویا چې کلام دي یا لکه فی شول راځي کما یقال لك سرنګ به ویل کیږي للاقوا چاترا اقوا ته چې من الكلامين د چاننا د کلامین نمځي هاذا هو الكلام دا کلام د جنو نشته ګره ولې دی خندل عظمت استاد ما ته طالبای کې لاس راچول او بس د شکل کې نیولې ما وته لاس د ذکرېږي وجه خم علامت جوګه ازا خاره واجبې را لچې براولل ورز د موته واغو تعالی ما یو چپړا قدر کړي بس به وی وړه بس خیر دې داخله غلطي کیږي کاغه واغو زنه غته لوی درز به پیښ خبره دا کمقلو کار دی چې څو جګړه کوي نو خلی سیاست چلاوا راځي للاقوى من الكلامين هذا هو الكلام چراغله ته دای جواب مړاسه غپ لګاو یا ته زمون دا خیر ده هو خیر ده زراور غوډه راځي الکه دا سویم نمبر دلیل شو وم نمبر دلیل دا د دوی قسمت خو چې چوکانه وګنی ما به دوی بیا دا سویم نمبر دلیل وم نو اتم نمبر دلیل جی الکه اتم نمبر دلیل ده الکه د دې علم الکلام چې کوم دلایل دي نو دا دلایل قطعیه دي او دا ډیر زیات اثر کوونکي دي تاثیر په قلب کوي سکوي څنګه چې کلام د کلمون نه دي تاسو په ویلو په خادمه کې کافیه کې ویلو الکلمه والکلام الکه دا کلمه او کلام د سند دي دوه قول دي یو پکې قول دا چې دا د کلمون نه دي او کلمون چې نو دا زخم ته یو د زخم سره لازم اثر وي اثر کنه اثر په نفوس نو دغه شانت د علم العقائد د پارم ډیر تاثیر اثر په قلب کې دی چې په قلب کې دی نو دغه علم العقائد ته مونږ علم الکلام ویل ځکه کلام لغوي معنی اثر دی او دا علم العقائد دا هم اثر او تاثیر په قلب پیدا کوي یا لکه پوه پښولې کافیه کې هم دا قسم مسی کړی یو کنه مناسبت کله په معنا مطابقی کې وی کله تضمنی کې وی کله التزامی کې وی کله څه کې وی التزامی کې وی دلته کې هغه مناسبت په معنا التزامی کې دی لازمی کې دی یو شی دی ولانه او بلل چې دا علم العقائد لابتنائه د وجد جوړواله د علم العقائد كعلم العقائد وكعلم الكلام یو شی دا بنا دی علی الادله القطعیه پچا باندې ادله قطعیه هغه ادله المؤیده چاغه تایید کون کړي اکثر دغه ادله قطعیه اکثر تایید کون کړي پس سره
وبالأدلة السمعية فأدلة سمعية أدلة سمعية كتاب الله سنة إجماع أدلة قطعية لك دا سلور نيمة صدا دا اوس قطعي دلیل دی کنه ذهن دې پورسه دا شانتره لازمک او اسمانونه عقلم دا وي دلیل قطعیم دا چې یو صانع شتا او د دې تایید بیا په دلایل سمعیه او سم شوي دي چې الہکم اله واحد معبود ستاسو معبود واحد یا لکه پوښ قل هو الله احد کنا چې تایید شوی په ادله سمعیه نو کان اشد العلوم شل صخد علومنا دا علم الكلام یا کان شدا علم الكلام اشد العلوم صخد علومنا تاثیرا په اثر کولو کې په قلب پزلک زلک ډیر تاثیر کوي وتغللا فيه اولک تغلل زیاد زخم پیدا کول ګډوډواله شکوک شبهات لري کول دا پس سره کوي یا لکه په مسله باندې د ذهن ورسېدل دا تاثیرا فی القلب تاثیر پیدا کوي فضل کی وتغللا او داخلواله کوي فيه په قلب الکه قلب ته قلب ولي وي او زکه دا بدلیږي را بدلیږي سات کې خوشاله وي سات کې خفوي ذهن د پور رسیدل روزي او نو زکه وت قلبم وي کنه بین اصبعین الرحمن حدیث مبارک راي دا قلب دا د الله د دوه ګوتو ترمنځ دی دا د متشابهات نه دی نو الله اړي کې په یشاء چې څنګه الله خوخوي کنایه د دې نه چې الله په ډېر قادر مطلق دی ذهن دې پورا سوچ یو بل حدیث مبارک دا د دې مثال د سده چې یو بڼو یو په دشت بیابان کې پرته اوا پیراشي کړي یو خواړی او کله بل خواړی دا شانت ظلم وی کله یو حالت باندې وی کله بل حال کله حالت د قبض وی سم د سره نیوی امیر سیب خفه به چې د ازمکه اوشلیږي او زپکه وردن نشم دې کوم درجات چتیږي ها او بل حالت د بسد دې سبم د سنوي ته کو زه د ټول جهان بادشاہم دې ته حالت د بسد وي ولهذا او د حالت د قبض دا په درجاتو کې ابلغ وي د حالت د بسد سره خو شریعت په نه پرې دی په یو حال کې راځي فسمي بالكلام المشتق من الكلم فسمي مسمى شول بالكلام الک دا علم العقائد په کلام سره المشتق چې دا کلام مشتق دی من الكلم د چانه من الكلم د چانه نه د کلم نه الک کلم کو کلمنا دا کلم چې کلم د چانه دی د کلمون نه دی وهو الجرح او هغه ستوي زخم توي جراحات السنان لحلتيات ولا يلتام ما جرح اللسان کده سې چاله سپلق ورکو کنه نو خیر دا هغه به یو ورځ دوه درې وي کې چې مې د فیوس کلا مساله به خو یا لکه که چاته د خبرې وکړلې او سخت خبرې دې وکړلې ذهن دې ټول رسېدل ها سوي ها سخت خبرې دې وکړلې نو هغه خبرې عمرونه به تیر شي خو هغه خبرې به تیر نشي ها ذهن دې ټول رسېدل راځي وهو الجرح ذا خیر انسان لره خطا شته وهو الجرح وهذا هو كلام القدماء او دا کلام د چا دی دا کلام د قدماء دا کلام د قدماء د قدیم کسان یا لکه پیښه په خبره وایي دا د څه چلو زموږ دا بیا ها دا د څه چلو مخکې نه دی
محله کې یو کس دی جمعات واقدار به ځان حسابو چې واقدار بعض وخت سړی پیری چې واقدار به حسابو نو میاں صاحب دی الله وبخیده ته خانه کې نه دی دا لوی بزرګو یره بس دا ډیر لوی شخصیت ها کله او تاریدل پلار به لیدل او یره ډیر نیک سړی کله کله ورکوزیږي دعا متکوي تبارک الذی ډیر لوی بزرګ شپږمې درجه پورې ویل خو مشر سړی دا څنګه مشر مفتی صاحب دی عمر کې به دا مدرسه دا غوي ډیر لوی خدمات دي کیږي کنه مې صاحب دنه او بس مونږه بار بس یو بدرې مرګري نور مو کنه رسمي سبقونه خو ده نو کنه پر وځه غزه کسراله له اخوات محلي والو ډیر خسړې داغه مخ بس باز همو خو نوی طالبان راغلي اوله درجه وو په سبب یاره بس هغه وس لګیا دي خبرې کوي او کنه درې بار پاتې شي چانه غوښنه او ډېر خبرې کوي یاره بس بیا اخره کې یک زما خوخه نو نو ایمان ابو مفتی صاحب هم دلته پاتې نشي او یاره بس دلته به طالبان ورکو وسړې یو خدای پاک دا به وس چل کی وس هغه وته لو ورګه زبر د صبر مالوس په ماشینان راوړي که څه وي زبس مفتی صاحب په هغه وخت کې په 400 کې په 400 کې وسړې الته تر دغه چې مفتی صاحب راځي واغم خیر توپ دا وګړو د مفتی صاحب موږ به تاسو سره خبرې کوو خو لکه سبا نه وایي کنه او بس زړی لالته کې طالبان مرګري بس ور وستلو خبرو مبر وته سب اوس کیسه لاړه خاطر کله کله زړی غیر پیږي راځي وهذا هو كلام القدماء یو دا کلام د چانه د قدماء او د خی نو بس دا سو وجه د ذکر کړی اته وجه وهذا هو الجرح دی پورې اتج وجه شولې چې علم الكلام ته علم الكلام ولي وای نو د دې د پاره اته وجه ذکر کړلی اوس په تاغه اختلافات ذکر کړي چې علم العقائد سره د خلکو اختلافات رالل د پیرت اسلامیو معتزله هم پکې وروته لغوي بخپل نظریه پیش کولا اهل السنت والجماعت د علم العقائد د اصول دلان د بخپل نظریه پیش کولا او دغه اختلافات به د تسلسل ذکر کوي